अस्सलाम वालेकुम। د पीपल्स पार्टी को चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी په گورنر هاوس پیښور کې او پریس کانفرنس کې دوه ډېرې اهم خبرې وکړې. یوې دا وکړه چې هغه ما په الیکشن کې د 300 یونټو کوم وعده کړی و د بجلی د مفتو، هغه ما په دې کنډیشن کړی و چې کوچري ما تاسو وزیر اعظم کې نو زه به دله اله بیا 300 درکوم. اوس د دې نه اندازه وکړه چې پلار صدر دی په سند او بلوچستان کې دوه حکومتونه د پیپلز پارټي دي، د خیبر پختونخوا او پنجاب گورنران د دوی دي، د سینټ چیرمن هم د دوی دي. په دې صبر نشته. ما وزیر اعظم کې نو اله باله بیا 300 یونټ درکوم. د پیپلز پارټي جیالاګان کو په دې خبرو دوکه کیږي نو بس ښه خبره ده، نور خدا سي د عوامو د بیوقفتوب جوړولو دپاره ده. دویمه خبره دا وکړه چې دا حکومت چې کم دی دا موجوده دا زمونږ په ووټونو باندې حکومت دی، که موږ ته حمایت والو نو دوی به ختم شي. دا خبره زه اکثر تاسو ته بار بار کومه چې په عوامو باندې دی وخت کې کم ټیکسونه دي تباحال، د بجلی د ګیس بیلونه دي تباحال، بیروزګاري ده، کاروبار ختم شو، ایکسپورټ په شا دي، خلک د ملک نه تښتي. نو په دې جرم کې د مسلم لیگ نون سره پیپلز پارټي پوره شامل ده. نو هغې نن اعتراف بلاول هم وکړو چې او زمونږ په حمایت دا حکومت دی. نو دا خو ټولې دنیا ته پته ده چې دا تباهي د دې ملک کې د شریف خاندان او د زرداري خاندان د اقتدار او د نااهلۍ د وجې ده. ستاسو څه خیال دی؟ سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.